د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک متعلق بیان می شروع کړو درته. غالبا دې ته مې خبره رسولې وه چې د مور بیبي د وفات نه پس د نبی علیه السلام مبارک تربیت د هغه نیکه عبدالمطلب په خپله ذمهدارۍ اخیستی او د پیغمبر علیه السلام به ډېر زیات خیال ساته. د خپلو بچو نه به د قدر په نظر ورته کتل او د هغې یو څو وجې وې. یو خو دې یتیم و او داسې یتیم و چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات و، مور یې په ماشوموالي کې وفات شوه. نو په یتیم د انسان ډډ رحم وي. دویم په پیغمبر علیه السلام کې هغه داسې نښې لیدلې وې چې هغه د سردارۍ او د کامیابۍ نښې وې. تر دې حده پورې عبدالمطلب د بیت الله په خوا کې به څادر خور که او پیغمبر علیه السلام ګورې ماشوم او په هغه څادر د پاسه به یې دی کښېناو او نور چې څومره نوسي و بچي و هغه یې په څادر د پاسه ناستې ته نه پرېښودل. نو بعضې بچو به ورته وې دا زمونږ وارث ته لا دومره مینه ولې ورکوې؟ مونږ ورسره زمونږ یې ترونه یو، مونږ ورسره یو ځای په څادر ناستې ته نه پرېږدې. وی تاسو ته پته نه لګي چې زما د دې بچي څومره لوی شان دی. دله به خدای یو لوی شان ورکوي. یو ملګری وایي چې یو ځل زه راغلم بیت الله شریف ته او عبدالمطلب د بیت الله نه تاوېده او ډېر زیات خفه و او دا دعاګانې کوله چې خدایه زما بچې ماله راکه، خدایه زما بچې ماله راکه. نو ما د چا نه تپوس وکړو چې څه چل شوی دی چې عبدالمطلب دومره پریشانه دی؟ وی دا د یو نوسی دی او هغه په اوښ سور چته تللی دی، نو هغه ناوخته کړی نو دی ځکه پریشانه دی. وی لږ ساعت پس نبی علیه السلام په اوښ سور راغی، ماشوم خو په اوښ سور راغی، د اوښ نه راکوز شو. عبدالمطلب ورمنډه کړه او ځان ته یې راته رغاڼه باسه. وی بچې غم مې ختم شو، ته مې ولیدې نو خوشحاله شوم. ډېره زیاته مینه نبی علیه السلام سره کوله. اتفاقات دو چې په نبی علیه السلام په ماشوموالي کې دا غمونه را روان دي. نو عبدالمطلب هم بیمار شو او دغه وخت کې د حضور پاک عمر 8 کاله دی، د لږ عمر دی. نو خپل بچي راغونډ کړل او بچو ته وایي چې بچې زما سره زیات فکر نه د خپل مال دی نه د خپلو زامنو دی، ما سره د دې ماشوم نوسي فکر دی. د ده درد ما درد دی، د ده غم ما غمجن کوي. نو څوک به چې زما د دې بچي ذمواري به والي او په داسې نظر درته وګوري لکه د خپل اولاد. بچو ټولو وی چې بابا ته مونږ ته حکم کوه، مونږ به د داسې تربیت وکړو چې د بچي د به زیات تربیت کوو. نو عبدالمطلب خپل زوی ابو طالب دی له منتخب کو او ابو طالب یې ځکه منتخب کو چې دا د پیغمبر علیه السلام د پلار سکر ورو، میندې خویندې وې. دا نور ترونه چې و د دې میندې جدا وې او د ابو طالب او د پیغمبر علیه السلام د والد محترم میندې خپلې وې. نو هغه منتخب که ابو طالب ته وې دې بچې تا ته سپارمه، دا یتیم نه د پلار نه هم او د مور نه هم. د ده به داسې خیال ساتي چې د خپلو بچو نه به یې ښه خیال ساتي. او بیا دې کې عبدالمطلب وفات شو. یو سړی وایي ما په خپله چې جنازه د عبدالمطلب مونږ وړله نو نبي علیه السلام ماشوم و دې جنازې پسې روان و جړلې. چاته وروسته تپوس کړی دی وی تا ته د عبدالمطلب مرګ یاد دی؟ وی او زه خو د 8 کالو په هغه وخت کې 8 کالو په عمر کې نکله تربیت یې پاتې شو تره ته چې ابو طالب دی. او حقیقت دا دی چې ابو طالب چې بیا د نبي علیه السلام کم خیال وساته نو داسې به پلار د بچي م هغسې خیال ونه ساتي. ډېر زیات به یې ځان سره نږدې ګرځاو او چې چېرته به ته نو خپل بچي به یې نه بوتلل او نبی علیه السلام به یې ځان سره بوته او نښې وې پکې پته وه. په مکه کې دا خبرې مشهورې وې، کاهنان به راتلل او پیغمبر علیه السلام ته به یې کتل، نجومیان به راتلل هغه ته به یې کتل. داسې ناشنا حالات پیښېدل چې خلکو محسوسوله چیرې د آخر زمانې پیغمبر راتلو والا دی او هغه د آخر زمانې پیغمبر به همدې جوړېږي. لکه اوس مثال په طور یو خبر مشهور دی او په احادیثو کې هم دی او د قرآن حکیم نه هم ثابت دی او په احادیثو کې هم شته چې قیامت به راځي او د قیامت نه مخکې به حضرت عیسی علیه السلام الله قرآن کې الله فرمایي جمدې اسمان ته پورته کړی دی
او حدیثو کې راځي چې دی به د قیامت د مخکې راکوزیږي او د هغه نه مخکې به یو نیک سړی وي حضرت مهدي د هغه حکومت به نو یو سړی مثلا نیک پیدا شي او خلک ویې لکه ده کې د هغه مهدي صفتونه شته او د پیغمبر علیه السلام کومې علامې او نښې چې وي نو هغه هم ټولې موجود دي. دقه رنګې د مکې خلک یهودیان عیسایان او د نورو دینونو خلک په دې انتظار و چې نبي آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. کومې نښې چې وي هغه ټولې موجود دي او بیا د پخوانو کتابونو خلکو او نجومیانو او کاهنانو دا ټولو خلکو دا نښې په پیغمبر علیه السلام کې لیدلې. نو ابو طالب هم په دې پوه نو د پیغمبر علیه السلام به ډېر قدر کو او ډېر احترام به یې کو او ډېر زیات عزت به یې کو تر دې حده پورې چې یو ځل په سفر ته نبی علیه السلام د ابو طالب د تجارت په سفر د عربو ټول ګذر اوقات په تجارت و ځکه په مکه مکرمه کې غله نه کېده اوسه پورې نه پکې غنم کېدل نه پکې اوربشې کېدلې او هېڅ قسمه نه پکې اوبه شته او شاړ غرونه دي نو د هغې ټول نظام به په تجارت و نو ابو طالب یو قافله د تجارت واغېسته او شام ته روان شو. ډېر خلک ورسره په دې قافله کې شریک شو مالونه دي پکې نبي علیه السلام دی خو ماشوم دی دغه وخت کې نو او دې وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله دی نو چې هغه روان شو نو نبي علیه السلام هم ورپسې ورو روان شو. تسلي ورکړه بچې لوی سفر دی عمر دی لږ دی 12 کاله دی نو تا نه بوزم خو پیغمبر علیه السلام ورپسې خفه شو نو چې خفه شو د هغه خفګان یې نه شو زغملی نو روچرې که وایي زه ډېره ښه ده به وبه دې ځم. دا لومبی سفر دی د نبی علیه السلام مبارک شام طرف ته قافله روانه شوه. بصرا یو مقام دی چې هلته ورسېدل هغو به داسې قافله وه چې یو ځای به یې دمه کوله بیا به لاړل بل ځای به یې دمه کوله بیا به یې بل ځای دمه کوله چا به اغېشتل کول او چا به خرڅول کول. نو دا بصرا یو لوی علاقه ده یو لوی ښار و په هغه زمانه کې هغې سره خوا کې د قافلې د دمې یو ځای و چې قافلې به لاړې نو هلته به قافله ودرېدله ایساره به شوه او یو بازار به ولګېد میله به ولګېدله چا به شی خرڅه و چا به شی اغېشته دا به تجارت و روزګار به و کاروبار به و. نو چې څنګه د بصرا کې دا قافله ایساره شو خیمې یې ولګولې دغه دی د عیسایانو یو راهب و چې هغه راهب د عیسایانو دی چې هغې به ځان له په یو جونګړه کې دیری یا په یو سمڅه کې په یو غار کې دیری او د الله تعالی عبادت کوي هغې واده نه کوي د عیسایانو راهبان ودونه نه کوي نه بچي وي نه ښځه نه ماشومانې بس ځان له پروت یې لږه غوندې ډوډۍ خوري او هغه خپل عبادتونه کوي. اوس هغه راهبان د عیسایانو نشته پخوا به دا ډېر زیات و نو په یو غار و په هغه غار کې دا راهب پاتې کېده او دی به کله کله راوته کله به میاشت پس راووت کله به 2 میاشتې پس راووته دنیا به ورته په انتظار وه خلکو به ترې دواګانې غوښتې خلکو به نظرانې تحفې ورکړې غار ته به دننه شو داسې ډېره موده پس به راوته. نو چې دا قافله د ابو طالب د قافله په دې بصرا مقام کې دمه شوه نو دا راهب راووته او راتلو سره نیغه په دې قافله کې ترمذي شریف کې دا حدیث دی راتلو سره نیغ په دې قافله کې وردنوت او دې به چې قافله به کله هم راتله دی به نه راوته چې څوک بلونو دی به راوته عام به نه راوته. نو خلک هم حیران شو چې دا خو قافله ده او د دنیا خلک د تجارت کېږي دا راهب څنګه دا پادري راووته بحیرا د ده نوم و بحیرا چې راووته نو په دې قافله کې ګرځېده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې د مټه کلک ونیوه او څه وایي وی هذا سید العالمین وی دې د ټول مخلوق سردار دی وی هذا رسول رب العالمین وی دې د رب العالمین د پروردګار د طرف نه رسول جوړېدونکی دی د پیغمبر جوړېږي هذا سید العالمین د ټول مخلوق سردار دی او په ده باندې به خدای پاک امت ته هدایت ورکوي. خلک حیران شو د 12 کالو د ماشوم متعلق ته دا خبره څنګه کې وی ګورئ خلکو یې ته څنګه دا خبره کې وی زه راته دا خبره په دلیل کوم ما سره کتاب موجود دی کتاب یې راواغېشت کتاب ته به یم کتل او نبي علیه السلام د مخ مبارک ته به یم کتل وی زما په دې کتاب کې چې د نبي آخر الزمان کمې نښې دي هغه ټولې په دې کې موجود دي یو خدا خبره ده د ده د سترګو نښې ما سره شته د ده د رنګ نښې ما سره شته
د ده د شکل نښې ما سره شته، د ده طبیعت او د عادت نښې ما سره په دې کتاب کې شته. د نبي آخر الزمان چې کومې نښې دي خو پکې موجود دي. دویم څه دي؟ وی دا قافله چې په دې غر راښکته کېده، وی ما ورته کتل دې قافلې ته، نو وی داسې کاڼي بوټي ما ونه لید چې هغه ده ته سر نه ښکته کړی، او دا کاڼي بوټي بغیر د هغه انسان نه چې هغه نه خدای پیغمبر جوړوي سرونه نه ښکته کوي. دا ترمذي شریف کې حدیث دی او علماو د دې حدیث توثیق هم کړی دی چې مضبوط حدیث دی. دا دوه شو. دیمه دا ده چې وی ګوره د ده په دې دواړو اولو په دې منځ کې یو مهر لګېدلی د پیغمبر وی ګوره د نبوت مهر هم پې شته. دا خبرې وکړلې او دا پادري لاړ هغه خپل دغه ته، دا راهب ننوت هغه خپل غار ته، هغه خپلې سوړې ته، او دې خلکو ته تاسو زه د دې هلک د برکته ډوډۍ کوم. هغه د هغه خپل وس مطابق څه ډوډۍ برابر کړه او د ابو طالب د قافلې له راوسته ورته کېښوده. خو چې دې راوت دا ډوډۍ راوسته، دې وخت کې نبي علیه السلام اوښان بوتلي اوبه خورله، ځکه چې چا به په قافله کې د ګیا خدمت کو، چا به د پخلي خدمت کو، چا به د اوښانو خدمت کو. قافله کې خو به دومره کسان نو نبي علیه السلام مبارک اوښان بوتلي ګودر ته سیراب کولو له، نو چې راوت نو څه شو هغه هلک وی هغه تللی دی اوښان سیرابی را روان دی. وی ما خو ډوډۍ د هغه د برکته درته راوړه. دې کې نبي علیه السلام را روان و. وی ګورې بل دلیل اوس ووینئ. وی تاسو خو ما ته وی چې څه دلیل دی؟ نو ما خو ورته وختي دلیلونه ووی، خو بل دلیل هم وګورئ. بل دلیل دا دی چې وی ګورئ نور دی که نه، سخت نور دی، ګرمي ده وی، او وی په هغه سورې فرشتو کړی دی، د وریځ سورې دی، په د فرشتو له طرف نه پې سورې دی، ورته وګورئ. او خلکو کتل واقعي. نو چې څنګه نبي علیه السلام اوښان راوستل او څه میلول، نو هغه چې کومه اونه وه نو د هغې اونې سوري ته خلک ناست وو، د سوري دی پکې نه و، نور سورې خلکو نیولې وو. وی ګورې تماشه کوئ چې نبي علیه السلام راغی سورې نو نور دی، نو دې په نور باندې کېناسته. نو خلکو ته وی ګورې ورته اوس، نو چې خلکو تماشه وکړه نو هغه اونه لږه کږه شوه او هغه سورې په پیغمبر علیه السلام ورته وکړه. وی دی بله نښه شوه. وی د ده سرپرست څوک دی؟ وی د قافلې دا مشر ابو طالب د ده سرپرست دی. وی دا ماشوم دی څه دی؟ وی دا مې ورواره دی، زوی مې دی. وی زوی دې نشي کېدی، زوی دې نشي کېدی، د ده پلار مخکې وفات شوی دی. زما کتابونه دی دا وایي چې پلار د ده د پیدایش نه مخکې وفات دی او ورواره مې دی. وی ښځه دله قسم در کومه د خدای دپاره دا هلک مه بوځه شام ته، هلته کې راهبان دي، هلته جادوګر دي، هلته کاهنان دي، او دوی به مړه کي دنه، نقصان به ورته ورسوي. مهرباني وکړئ واپس بکې ته ولېږه، دې مه لېږه. نو هغه راهب ورته قسمونه ور واچول ابو طالب ته چې ته مهرباني وکړو دې شام ته مه بوځه. شام د اهل کتابو، د مولیانو، د دغې خلکو، د ظاهرانو، د کوټګرو او د کاهنانو علاقه را دې دنه نقصان یې نه کېږي. ګورئ نو حضرت ابو طالب نبي علیه السلام بیا واپس د بعد ملګرو سره مکې مکرمې ته راولېږه. اتفاق ته ګوره قافله رخصتېږي او دې کې اووه کسان را روان دي، چې اووه کسان را روان دي د روم نه، ترمذي کې راځي اووه کسان. نو دی رالل دې راهب سره دېره شو، خلک خو د نیکانو نه دعاګانې غواړي. نو دې بحیرا راهب ورته وایي هلکه څوک یې؟ وایي موږ د روم نه راغلي یو. د روم نه راغلي تاسو سره دا تورې او دا سامان، دا څه خطرناک غوندې خلک یې؟ وی یو خطرناک خو یو. وی څنګه؟ وی موږ ته خپلو مشرانو ویلي دي چې هغه نبي آخر الزمان دنیا ته راغلی دی، او په دې شام کې هغه په دې میاشت کې هغه د شام سفر کوي. نو موږ ورته لارې نیولې دي چې کوم ځای په ګوتو راشي چې مړ یې کړو. دا میاشت هغه د شام د سفر ده، نو موږ لارې نیولې دي چې په ګوتو راغی چې دې موږ مړ کړو. نو دا پادري ورته وایي دا راهب بحیرا، وی قمقل نه یې؟ وی ولې؟ وی د کوم انسان چې الله د پیغمبرۍ فیصله کړې ده تاسو هغه وجلی شئ. یو خوا خو دا وایې چې هغه نبي آخر الزمان جوړېدو والا دی، او بل خو یې مرګ پسې ګرځی. نو چې د چا الله فیصله کړی چې دنه به زه اخیري پیغمبر جوړوم او امت ته په هدایت ورکوم، نو یو خو د خدای مقابله ده، او بل دا دی چې تاسو وجلی نه شئ. نو هغه کسان، هغه اووه کسان د راهب قایله کړل
نه هغې بیا د سره ایثار شو ښځه به دا سوچ به مونږ ختم کړو دا یوه واقع شو دویم سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شام کړی دی دې وخت کې خو د 12 کالو دی هغې وخت کې عمر 25 کاله چې دویم سفر یې کړی دی هغه شام ته رسېدلی هم دی په هغه دویم سفر کې خو په مکه مکرمه کې چې د نبي علیه السلام کوم ژوند و دغه وخت کې ډېر عجیبه ژوند و د مکې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات قدر کو لږ نه ډېر زیات قدر به یې کو او ډېر احترام به یې کو ځکه پیغمبر علیه السلام په ژوند کې دروغ به نه وي دروغونه به یې ځان ساته دروغ اسم لوی جرم دی او په کلي کې چې کم بوډا به او کم بوډۍ ښځه به وه بیمار به و د هغې خدمت او هغې له به منډې تړلې والې او د وعدې خلاف ورزي نه ده کړې هر چا سره ښکلې مزېدار خشته ژوند تېر کړی دی یو صحابي د وروستو مسلمان دی حضرت صاحب ابن یزید رضی الله عنه هغه وایي ما سره نبي علیه السلام په هلکانه کې په تجارت کې شریک پاتې شوی دی وی قسم دی که دومره رښتونی او امانتدار انسان ما په دې خپلو سترګو لیدلی وي یو بل ملګری دی هغه وی نبي علیه السلام سره په مکه مکرمه کې د ما څه خبره اتره راله وی ما ورته وی چې ودرېږه زه دله دا شی راوړم نو وی نبي علیه السلام ما ته وی چې ښځه شا به راوړه وی ما چې ته راته دلته ودرېږه زه یې راوړم وی ما ته وی چې ښځه دلته تا ته ولاړ یم شا به دا شی راوړه هغه وی چې زه لاړم نو ما نه هېر شو هېره مې شوه خبره ورځ تېره شوه شپه تېره شوه درې ورځې پس اتفاقي په هغه لار تلمه خبره مې هېره شوې وه انسان دې هېرېږي وی چې په لاره تلم نبي علیه السلام هلته ولاړ و نو ما وی چې زه خو مانم هېره ده ده نه هم دا خبره وی ما ته وی هلکه د جیبه کار دې را سره ونه که مې چې ولې وی ما سره دې واده وکړه او ما هم د سره واده وکړه چې دلته به ولاړ یم نو د الله بنده 3 ورځو نه تا ته زه دلته په انتظار ولاړ یم دومره د وعدې پابند مونږ خلک د وعدې څه پروا نه ساتي وایو ځان ته عاشقان د نبي علیه السلام او ځان ته د پیغمبر علیه السلام محبتیان وایو امتیان وایو دروغ ټول وایو پروا نشته حالانکې دروغ ډېره لویه ګناه ده نبی علیه السلام د دروغو متعلق فرمایي چې د دروغجن سړي د خولې نه چې کوم بدبویي دي بدبویي یو هم بل فرشتې ته تښتي موږ ټول دروغ وایو ټوله د بل دپاره خلک دروغ وایي د وعدې خلاف ورزي څومره دا کار ماښام کوم ښه نه کوي دا سهار کوم ښه سبا بیا نه کوي دروغ وایي د دوکې کوي د وعدې خلاف ورزي کوي دا ورته اډو ګناه راښکاري حالانکې دروغ ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده د وعدې خلاف ورزي ګناه کبیره ده وړه ګناه هم نه ده لویه ګناه ده ګورې یو وړه ګناه یو لویه ګناه د وعدې خلاف ورزي نبي علیه السلام فرمایي لا دین لمن لا عهد له چې څوک د وعدې پابندي نه کوي د سر نه دین نشته ته دین نه خلاص یې ته را پاتې د پیغمبر علیه السلام د امتیت دعوه کوې دروغ ولې وایې ته دروغجن باندې خو د خدای قرآن حکیم وایي په دروغجن د خدای لعنت ورېږي نو ژوند یې پاک تېر کړی دی په مکه مکرمه کې په هلکانه کې ښایسته ښکلې پاک ژوند چا دې تپوس وکړه وایي په مکه کې خو به دا ډمتوب او دا دنګه ډونګه او دا قصې پیسې وې نو د نبوت نه مخکې پیغمبرۍ نه مخکې هلکانې جوړ کړې دا کار چې ته کړی دی که نه وي یو ځل مې ګډې چیلې سرولې هر پیغمبر باندې خدای ګډې چیلې هم ګورې سرولې دي دا الله یو شان دی ما من نبی الا رعى الغنم حدیث کې راځي هر پیغمبر ګډې چیلې سرولې دي صحابه دې تپوس کړي وانت یا رسول الله تا سرولې دي وي او ما هم سرولې دي ولې ګډې چیلې ولې سرولې دي دې کې ډېر حکمتونه دي یو خدای چې څوک ګډې چیلې سري نو ګډو چیلو نه د مشقت شی بل نشته هغه به ګرځي په دشتو باندې ته به هم ورپسې ګرځې چې د مخکې نه د مشقت بلد شي تا باندې به د هجرت سفر راځي د جهاد سفر به د پسې راځي د دعوت سفر به دله راځي نو چې مخکې نه بلد شي وګرځې لږ غوندې خپو کې طاقت د ګرځېدو پیدا شي وجود کې د مشقت پیدا شي په هلکانو په ماشوموالي چې کوم سړی مشقت ژوند تېر کړي وروسته بیا مشقت کولی شي او په هلکانه باندې چې سړی د آرام طلبۍ ژوند تېر کړي وروسته مشقت ژوند نشي تېرولی یوه شوه دویم د دې ګډو چیلو داسې مثال دی لکه یو متن چیلی چې څوک ساتي که نه او پسه چې ساتي نو د هر وخت ورته متوجي وي چې ته پردې فصل ونه خوري سوچ هم کوي او چېرته شرمخ پرې رانه شي شرمخ یې رانه ونه تښتی چې ته غل پرې رانه شي رانه ونه تښتی د اوبو غم وله کوي د ګیا وله کوي د باران د بچ کېدو غم وله کوي د دارو درملو غم کوي راجوړه پکې نه شي د قرن پیغمبر د امت غم کوي چې دې دا د دې یو ټریننګ دی د دې یو تربیت دی
ګڼه چیلې رانه شرمه خو نه تښتئ د امتي رانه شیطان اغوا نه کي د امت رانه نفس او خواهشاتو نه تښتئ د شرمخ په شکل کې او ګڼه چیلو له لګیا دی د اوبو د خوراک بندوبست کوي دقه رنګې پیغمبر امت له لګیا دی ظاهري جسماني بندوبست هم کوي او روحاني مو د خوراک بندوبست کوي د ګڼو چیلو تربیت سره به دې په دا ټریننګ شو د لپاره چې ته به د امت څنګه تربیت ساتې څه خیال به ساتې نو څه مودې پې دا کار کړی دی او بل ګڼو چیلو سره چې چا تعلق عجزي پکې پیدا کړي ده کې عجزي ده اوښان چې څوک ساتي هغه کې کبر پیدا کېږي ده کې عجزي پیدا کېږي نو نبی علیه السلام وایي ګڼې چیلې مې یو ځل سرولې نو ما ته چا وی چې په مکه کې نن واده دی او پکې ډول او سرنا دي نو هغه ډول به ډنګېده او هغه باپونه به یې واله او سندرې به ویلې کېدې وي ما ته ملګرو وی سیل نه کوو مې ځای چې ځو وی چې رالم ماسخوتن نه پس وی دا قصه نه وه شروع شوې کېناستو ګیر چاپېره خلک راځي جمع شو وی زم کېناستم ډوله او سرنا او هر څه قصه پیسه پکې راله او هر څه چې وشو ما له خدای خوب راوسته اوده شوم په ناسته ودیم او خلکو چې څه کړي دي زه نه خبر شوی چې هغه قصه پیسه خلاصه شوه وی بازګري داسې وړقولمه چې زه چې ځو وی مې چې قصه به کله شروع کېږي وی چې ختمه شوه او خلاصه شوه کودکي وختې شو او خلک خو لاړل خواره شو وی هېڅ نه خبر نه شوم وی په ماشوموالي کې م خدای زره داسې څیزونه ساتلی یم بیت الله یو ځل جوړېده نو خلکو ګټې راوړلې نبي علیه السلام وی زه لا ماشوم وم نو ما به ګټه راوړله نو د ما ترو عباس خو په عمر کې د 2 کاله مشر و نو ما ته هغه عباس وایي چې رواره داسې وکړه دا اوږه به دې په دا ګټه خوږ شي نو ما لنګ والی و لنګ کمیس به نه د پرتوب په ځای مې لنګ والی و نو چې دا لنګ دی اوس پرته خو راکوټې ماشومې نو دا په دې اوږه باندې کېده نو دا ګټه به دې دا تیږه به دې د اوږه نه خوږئ نو عرب به بربند ګرځېدل د هغې خو څه پروا نه وه هغې خو به طواف هم بربند کو نو ما هم چې زه خو ډېره ښه ده نو چې ما هغه لنډ سینګه وسپړ د اوچتو مې وی دې کې په ځمکه پرېوتم او سترګې بقې او پړسېدې او چغې کې ازاري ما له خپل لنګ راکې وی د دغې نه پس زه بربند نه یم لیدلی شوی خدای په حفاظت کې ساتلی نو ګوره ابو طالب څه وایي ابو طالب سره چې کم جون دی ډوډۍ ته چې به کله نبي علیه السلام ورسره کېناسته دی نه ښه دا مینه خو هسې نه پیدا کېږي یو ماشوم سره محبت هسې نه پیدا کېږي نو په ډوډۍ به نورو بچو زما شور کو نبي علیه السلام به شور نه کو غلی به کېناسته دی یو عادت زما نورو بچو چې به کوم ماشومان خو هر خوا ګوتې وړي راوړي که نه او د نبي علیه السلام د ماشوموالي نه د عادتو چې د خپلې مخې نه به یې خوراک کو د بل مخې نه به یې ګوتې نه وړی او وی بله فایده به څه وه وی چې موږ به ډوډۍ کېښوده او نور بچي به دی به نو زر به خلاصه شوه او چې پیغمبر علیه السلام به کومه ډوډۍ کې شریک ناست و برکت به پکې پیدا شو نه به خلاصېده او وی زما نور بچي چې به سهار وختي را پاڅېدل نو د چا پوزې نه به قڼ بیده د چا به سترګو چخې نیولې وې د چا به غاښونو نه څښه وبتلې او د نبي علیه السلام په ماشوموالي کې ما د خولې نه لاړې څښه او یا په سترګو کې چخې یا په پوزه کې ګند نه دي لیدلی صاف ستره به او غاښونو به یې داسې چمک و لکه ګلی چې په خوله کې نیولي د ماشوموالي نه صفا ستره به نور بچو به یې په خټو په لښتو کې لوبې کولې او نبي علیه السلام ځان په ماشوموالي کې صفا او پاک ساته دې وجې نه داسې ماشوم سره د خلکو محبت زیات پیدا کېږي نو خلک نښې هم پکې راوباسي او خپل ژوند هم د ماشوموالي خشتري دروغ نه وایي خو که د چا په کور ضرورت راځي ما د شا به سودا راوړه په منډه هر چا له منډه وایي د ابو طالب په زړه کې دا د نبی علیه السلام قدر پیدا شو د خپلو بچو نه به یې زیات ورله لحاظ ساته او د مکې خلکو هم د نبی علیه السلام به ډېر زیات لحاظ ساته دې حتی خبره ورسېده چې د پیغمبر علیه السلام خپل نوم خلکو نه یادو امین او صادق به یې ورته وي په دې مشهور شو بس چا د نوم چا نه یادو هلکه هغه امین څه شو امانتګر او صادق هغه رښتونی څه چې خلکو ورته صادق او امین وي په محمد یا په احمد صلی الله علیه وسلم چا هم نه یادو امین ورشه هغه امین ته آواز کا امانتګر ته ورشه هغه صادق ته آواز کا هغه رښتوني ته خو د چا به ضرورت او سامان ته به یې جتو بل شي ته به یې جتو نو فورا او که په لاره به څوک روان و پیټې به وړه ورمنډه به کاکاجي راکه د سره کور ته یوسم زنانه سره به پیټې و هله راکه بیا یا ترورې د سره کور ته یوسم دا خدمت یې کو په دې ماشوموالي باندې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک صفت دی الله شریف جوړېده بیت الله
بیت الله د جوړېدو عجیبه اندازه وه. خدای پاک نبی علیه السلام ته ایثار کړي بعضې کارونه د فایدې. بیت الله شریف سیلاب روان کړی و، سیلاب راغلی و روان کړی و، او دیوالونه یې شلېدلي وو او چت یې نه لیدلی و، او بیا یو اجدها خامار و په دې بیت الله شریف کې. دونه غټ خامار و چې کله به یې وي سر اوچت کو په دیوال به یې کېښوده نو لکه د کټي عمره سر و، دومره غټ سر و، او چې خوله به یې وازه کړه نو خلک به تېرېدل. نو د مکې قریش یو ځل لا جمع شو چې دا بیت الله خو روان دی د خدای کور د جوړول غواړي، چا وله ګوتې نه ورتلې، نه دا به مونږ روانو سینګه، دا به مونږ سینګ روانو، او چا به یې د مار سره څه کوي، دا به څوک دې ته ورنږدې کېږي. الله دا ورو کو دې دپاره چې نبي علیه السلام رالوي کړي او دې پکې صدار کړي. نو چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر لږ زیات شو نو بس بعضې کسان راجمع شوي دا د خدای کور دی، مونږ که دا روانو نو مونږ خو یې د بېعزتۍ او د بېادبۍ په خیال نه روانو، مونږ خو یې د جوړولو لپاره روانو. یاره نو اوس هم د بعضې خلکو بعضې څیز له ګوتې نه ورځي، لکه د جومات کې اکثر دا جالې مالي که نه، نو خلک له ګوتې نه ور وړي، لکه دا خو توته کړي دي په دا جومات کې، او دا خو زبرګان دي. او توته کړي د کوم نه یې زبرګ شو، د کوم نه چې یې لینستېره چې دا زبرګ شوی دی، په خپل کور کې د ازبرګ ساتې چې جومات ته پې ککړ کړی دی. چا ورته په جومات کې لاندې دغه یو جومات ته راغلم هغې ورته لاندې څادرونه اویزان کړي دي. هلکه دا څادرونه د څه دي؟ دا هم د توتکرو ته اویزان کړي دي. ولې توتکرې ولې دا غول کوي نو دا جومات دا څادر یې ورته اویزان دي کړي دي. الله اکبر، دا چنګ چونګ کوي خلک د مانځه نه وباسي، خپل کور کې دا ساتي دا ازبرګان. د خلکو په زړه کې یو دباو پروت دی چې که دې لمګوتې دې جالې یوړې څه نقصان به راته پېښ شي. دا قرنګې د هغې په ذهن کې دا دباو که دا بیت الله روانو نو مونږ ته خو څه مصیبت پېښېږي. نو یو قریشي ورمنډه کړې سسکور او کودال یې راواغېسته او د بیت الله نه تیږې جدا کړه. مونږ خو دا د بېعزتۍ په خیال نه روانو، مونږ د جوړولو په خیال روانو. نو چې هغه څلور پنځه تیږې وویستې نو بل هم راغې بل هم راغې، نو بس ټول ورته متوجه شو. او مار سره خدای څه چل وکړو، او غټ مار و، دقسې یو ځل غرمې سر اوچت کړی په دیوال د پاسه یې سر یې ښودی و، دې کې یو اجدها یو لوی دغه خامار راغی، دا دغه دا باز، یو لوی باز مرغی راله، او چې څنګه دا باز راغی دا مرغی او ورغوټی کړي نو دا خامار یې په دې پنجو کې ونیوه، اوچت یې کړ، ویې تختاو. ټولو خلکو ولیده چې هلکه خامار خو هغه دی هغه مرغی وتختاو، خامار خو یوړو، نو د خلکو د زړه نه د هغه خامار هغه هیبت هم لاړ ختم شو. بیت الله روان کړ، چې روان یې کړ نو د ابراهیم علیه السلام چې کومې تیږې وې ویښونه هغې ته یې ورسوم، سره نو جوړول یې شروع کړل. نو چې جوړول یې شروع کړل د حجر اسود دا د ځمکې نه تقریبا 4 فوټ اوچت دی، دغه ځای له راورسېدل. نو چا وې د حجر اسود به زه ږدم او چا وې زه به ږدم او چا وې زه به ږدم. جنګ جوړ شو. د یو قوم مشر وې دا زما حق دی، د بل قوم مشر وې دا زما حق دی، د بل قوم مشر وې زما حق دی. تورې راووتې. نو د هغې غټ قسم به دا و چې هغې به وینه راوړه او لاس پې پکې کېښوده، د څاروي وینه به وه. نو د قومونو مشرانو پیالې کې وینې راوړې او پکې لاس کېښود. مطلب به د دې ده چې ګورې ما په وینه کې لاس بس ګنده کړی دی، اوس وینې به تویو. په دې شر ختم شو. څوکیداران یې مقرر کړل. اتفاق ته ګوره سهار وختي د ټولو نه مخکې مانځله، یعنې جومات ته هغه وخت کې خو داسې منځونه نه لکه دا مونږ چې دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم را و چې راغې ټولو چغې کې جاء الامین، هلکه بس امین راغی، ښه هغه امانتګر راغی، فلان کې راغی فلان کې راغی. نو د پیغمبر علیه السلام دې وخت کې لا بالغ هم لا راکوټه دی، کشر دی، بالغ خو دی خو راکوټه دی، عمر یې کم دی د نورو په نسبت. هغه یو ډېره ښایسته فیصله وکړه. وی اختیار خو زما دی، ټول مشران یې راغونډ کړل. وی یو ستی اختیار دی، که په خپله یې لګیا دا حجر اسود او که مونږ ته وی وی نه زما یو طریقه ده هغه وکړې، نو د ټول به په خپل قسم کې رښتونې پاتې شي. وی یو څادر راوړی، څادر یې پرې راوړه. څادر چې راوړه خور یې که په میاس، او چې خور یې که نو حجر اسود یې راواخېست په څادر کې کېښود، په خپل لاسو مبارک و. او ټولو مشرانو ته یې وی راشئ دا پله ونیسئ اوچت کړئ، دا دې جوړ کړئ چې ټول اوچت کړي. نو د قوم مشران رالل او پلونه یې ونیول او څادر یې اوچت کړ. حجر اسود په خپله اوچت شو. نو چې اوچت یې کړ نو نبي علیه السلام حجر اسود راواخېست او په غاړه کې کېښود. د بیت الله په جوړولو کې
خدای پاک نبی علیه السلام له دا یو حصه مقرر کړه او هوښیاره فیصله وکړه. څونه هوښیاره فیصله، ټول مشران خوشحاله شو. هر یو ما قسم کړو چې زه به اوچتوم اکدم به، بس ما اوچت کړه که نه، څادر کې ټول اوچت کړه. نو ژوند دی په مکه مکرمه کې د عزت تېره خشته ښکلی ژوند مزېدار، مشرانو بې قدر کو، همزولو بې قدر کو، او دا فضول ګپ شپ او دا خندا خوندي د دې نه ځان ساتلی دی. چېرته په زندګۍ کې نبي علیه السلام فرمایي ما په زندګۍ کې چې د بت ته سجده نه ده کړې، نه مې د بت احترام او تعظیم کړی دی. زړه کې مې د ماشوموالي نفرت و چې دا خو د کاڼي مورت یې موږ جوړو، په خپل لاس ولا مخونه جوړو او پوزه ولې جوړو، شکل ولا تراشو، نو دا به موږ له خیر راکوي. کوم شی چې ته جوړ کې نه به تا له څه خیر درکړي، خیر به هغه ذات درکړي چې تا جوړوي او ستا خالق او مالک دی. مخکې نه مې د بوتانو له نفرت و. نو یو سفر یې بل وکړه د 25 کالو په عمر کې د شام. هغه سفر یې څنګه و؟ په مکه مکرمه کې یو ښځه وه، ډېره هوښیاره و، مالداره ښځه وه، نوم یې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و. د پلار نوم یې خویلد و. دې خدیجې سره بلا سامانو او نارینه څوک شته نه، او د پیغمبر علیه السلام د امانتګرۍ چرچه خوړه ده. نو د خدیجې دا چل وکړه چې نبي علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د چا په واسطه چې که تا زما سامان یوړه، نو هغې ورته سوال جواب راولېږه چې که زما مال ته په تجارت کې شام ته وړې، نو زه به دله ډېره ګټه درکړم د نورو په نسبت. نور خلک چې څومره ګټه بل له ورکوم د هغې له به تاله ډېره درکړم. نو نبي علیه السلام د خپل تره ابوطالب سره مشوره وکړه. هغه ورته ډېره ښه ده، ځه لاړ شه. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مال یې په تجارت کې د یو قافلې سره شریک و، شام ته یوړو. او د دې خدیجې یو غلام و، میسره نوم یې و، او سره د خدمت لپاره ملګری شو چې ماله به یو غلام راکړی چې ما سره د مال تجارت کې خدمت وکړي، کار را سره وکړي. نو میسره ورسره په خدمت کې لاړ. اتفاق ته ګوره لاره کې یو بل پادري و، نستوره ورته وایي، هغه سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو. دا خو راهبان و چې څنګه ملاقات د نبي علیه السلام سره وشو، هغه قافلې والا ټول راغونډ کړل او د نبي علیه السلام نه څه تپوسونه وکړل او د هغې جواب یې وکړ. او هغې راهب هم اعلان وکړ، وی ای قریشو ډېر ښه بخت م دی، ښه بختور خلک یې. وی څنګه؟ وی دا کوم هلک چې دا قافله کې تاسو سره روان دی د ده نه د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. وی دلیل دې څه دی؟ نو هغه هم خپل کتاب راوویسته. وی ګوره دکې چې کومې نښې دي هغه زموږ په کتابونو کې موجود دي. هغې نستوره راهب هم د پیغمبر علیه السلام د نبوت پیشنګویي ورکړه او خبر یې ورکړه قریشو له. دې میسره خو به دا هر څه نوټ کړل. چرچا وه نو بیبي خدیجې د خپل میسره غلام ته وی چې دا هلک تجارت له لېږم، خو د یو حرکت نوټ کوه، ما ته مال وی. اتفاق ته ګوره هغې مال ډېره لویه ګټه وکړه. دومره ګټه یې وکړه چې د خدیجې رضی الله عنها مال دومره ګټه لوچته کړې نه وه. نو چې واپس راغله نو میسره غلام بیبي خدیجې ته ټول الوې، وی دقسې نستوره راهب خو دا خبره وکړه. نستوره مشهور راهب و د عیسایانو، هغه خو دا خبره وکړه چې دا د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی. یوه او داسې کار دی چې موږ پنور سره شو او په ده به د ورځې سوری کېده، دې پنور چې ته خدای نه دی پرېښې، سوری به پرې کېده. او درېیم عیسی عادت یې وی عادت یې دا دی چې چاته دروغ نه دی ویلی په دې ټوله لار کې، او نه ستا په مال کې په خرڅولو اخېستو کې ټګي کړې ده. او یو ځای کې یو سړي سره سودا کوله، نو هغه ورته قسم وخوړه چې د ما د پلات او په عزا قسمي په د خدایانو په بوتانو باندې. نو نبي علیه السلام ورته وایي چې زه خو ګورې په بوتانو قسمونه نه خورم او نه بوتانو له عزت ورکوم. که ته ورکې وایه، خو نه د په بوت ستا قسم منم او نه د بوت پروا زه ساتم او نه په بوتانو قسمونه خورم. هغه ټول چې په سفر کې د نبي علیه السلام کوم ښه صفتونه دې میسره لیدلي وو، هغه ټول راوړل او بیبي خدیجې ته بیان کړل. او اتفاق ته ګوره بیبي خدیجه دغه وخت کې بره په خپله بالخانه کې وه او نبي علیه السلام را روان و. ویې ګوره دقه هلک دی، دې سور نور ته وګوره، په د سوري ته وګوره، د پاسه پې فرشتو یو ریاض هر څه چې دي خو سورې پې د پاسه کړی دی. نو ګټه یې ډېره زیاته وکړه مال. نو نبي علیه السلام له پکې ښه مضبوطه حصه ورکړه
نو دې خدیجې یو خوب لیدلی و. خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو سپومۍ ده، ډېره ښایسته ښکلې رڼا یې کړې ده. هغه سپومۍ اوچتېږي چې ښه اسمان ته نوره اوچته شوه او رڼا یې زیاته شوه. نو ورو را روانه و زما په کور کې زما په دغې کې دا سپومۍ را پرېوته. دا خوب یې ولید. چې دا خوب یې ولیده نو د دې د تره زوی ورقه ابن نوفل د پخوانو کتابونو عالم و. دا لاړ هغه د خوب اوس هم عالمانو ته خلک وایي. نو ورقه ابن نوفل ته هغه خوب بیان کړ. وی دغسې ما خوب ولیده. وی ښه رښتیا وی دا خوب دې لیدلی دی؟ وی او. وی ښه ته به د نبي آخر الزمان نکاح کې داخلېږي. تا د خوب دا تعبیر شو. دا خوب دې هم لیدلی و او دا خوب بیبي صفیه رضی الله تعالی عنها هم لیدلی و. حضرت صفیه په خیبر کې د یو یهودي لور وه او په بل یهودي باندې واده وه. یو غټ مالدار یهودي سردار و، په هغه واده وه او تازه واده شوه. نو چې واده شوه نو دې هم خوب ولیده. وی سپومۍ د مدینې د طرف نه اوچته شوه او د اسمان د منځ ته لاړه او هغه سپومۍ راتله زما په دا غېږ کې را پرېوته. نو د دې صفیې خاوند هم د پخوانو کتابونه خو یهودي و او د پخوانو کتابونو علم ورسره و. نو خاوند ته وی سړیه دقسې خوب مې ولیده چې یو سپومۍ و د یثرب د مدینې نوم یثرب و، د مدینې نه اوچته شو د اسمان سر ته لاړه او بیا زما دې غېږ کې را پرېوته. نو خاوند خو یې پوه شو نو هغه مضبوط لاس اوچت کړ، دا صفیې په یو مضبوطه څپېړه وواله. وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، ته د مدینې د سردار خوبونه یې نه. نو د بیبي صفیې په دې مخ باندې یو داغ پاتې شو. اتفاقا 4-5 ورځې پس نبي علیه السلام په خیبر حمله وکړه، خیبر فتح شو، هغه صفیه د پیغمبر علیه السلام نکاح لرال. نو په دې مخ یو داغ و. نو تپوس ته چا وکړي دا په مخ دې داغ ولې دی؟ وی دا خاوند په څپېړه والی وم ځکه ما دا خوب لیدلی و. او داسې خوب بیبي عایشې صدیقې هم لیدلی دی. هغې خو 3 سپومۍ لیدلی دي. وی خوب مې ولید چې یو سپومۍ راله او زما په غېږ کې را پرېوته. وی بیا مې ولید چې بله راله را پرېوته. بیا مې بله ولیده چې 3 راله زما په دې غېږ کې را پرېوته. نو پلار ته دا خوب بیان کړ حضرت ابوبکر صدیق ته. بابا دغسې مې 3 سپومۍ ولیدې پرله پسې چې زما غېږ کې را پرېوتې. هغه ورته اډو غږ ونه کړ. نو چې نبي علیه السلام وفات شو او د بیبي عایشې په غېږ کې ترې ساتلې وه که نه، او د عایشې صدیقې په کوټه کې دفن شو. نو ابوبکر ورته وی هذا احد اقمارکې، وی دا د هغه یوه سپومۍ وه او 2 به نورې ووینئ. نو دویم ابوبکر شو، دریم حضرت عمر شو. درې واړه کوټه کې دفن شو. بهر کیفه خدیجې چې دا خوب ولیده نو شوق نور پیدا شو چې یاره واقعي دا خو ډېر ښه خوب دی، خو که خدای زما نبي آخر الزمان خاوند که خو دا خو به ډېر ښي. نو د پیغمبر علیه السلام متعلق خو صفتونه مو چې دا د آخر زمانې پیغمبر جوړېدو والا دی او هغه نښې خالق خلکو بیان کړی وی. نو خدیجې ذهن کې دا خبره راله چې ممکن ده چې همدا هلکه واقعي آخر زمانې پیغمبر جوړ شي. نو نبي علیه السلام ته سوال جواب راولېږه د نکاح دپاره. دغه وخت کې د حضرت خدیجې عمر 40 کاله و او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمر 25 کاله و. د نکاح پیغام یې راولېږه. نو نبي علیه السلام وایي چې دې کې خو زه څه نشم ویلی، کاکا ته به ووایم. نو حضرت ابو طالب ته یې وویل. دا حضرت ورته مونږ صرف د پیغمبر علیه السلام د تربیت په بنیاد وایي چې د حضور پاکې تربیت کړی دی. نور دی کافر مړ دی ابو طالب، جهنم کې پروت دی. قسمت خبره ده. بهر کیفه ابو طالب ته وایي چې دغسې خدیجه ما سره سوال جواب را لېږلی دی، غلام را لېږلی دی، د نکاح اراده یې ده، ډېره ښه ده. لاړه د نکاح د خدیجې رضی الله تعالی عنها سره وشوه. د نکاح خطبه ابو طالب په خپله ویلې ده، نکاح یې تړلې ده او مهر یې 1500 درهم وله په هغه وخت کې مقرر کړ. 1500 درهم. دا لومبۍ واده د نبي علیه السلام. عمر 25 کاله او ښځه 40 کالو ده. خو ډېره هوښیاره بیبي وه. الله عجیبه نظام کوي. دې طرف ته د نبي علیه السلام نه مور شته نه بل څوک داسې مشره زنانه شته. کور کې دننه خو بنده له ډاډ ښځه ورکوي، تسلي وله ښځه ورکوي. نو که عمر د بنده د ښځې کمي نو هغه خو تسلي نشي ورکولی.
هغه خاوند له ډاډ نشي ورکولی او په نبي علیه السلام خو وروستو مضبوطې مرحلې را روانې وې، نو داسې ښځه یې ولې نکاح له راوستله چې مالدار هم ده، هوښیار هم ده، مشر هم ده. نو چې کله به نبي علیه السلام د څه تکلیف یا مسله پیښه شوه نو دوی به داسې ډاډ ورکه او ښځه یې وه بیبي یې وه لکه یو مشره زنانه چې یو خپل کشر له ډاډ او دغه ورکوي، تسلي ورکوي، داسې تسلي به یې ورکوله او د هغې مینه محبت. الله اکبر. د ښځې د خاوند په منځ کې مینه دا ضروري شی دی، بهتره خبره ده. د کم خاوند چې د ښځې سره محبت او مینه ني یا د کمې ښځې د خپل خاوند سره محبت او مینه ني دا ژوند نیمګړی وي، نیمګړی. خدای دې دا نیمګړی ژوند نه مسلمان ساتي، دا نیمګړی ژوند دی. بعضې خاوند په ښځو ظلمونه کوي او بعضې ښځه د خاوندانو سره ظلمونه او زیاتي کوي. د هر چا خپل حق دی، د ښځې خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی. که ښځه د خپل خاوند د حق خیال وساته او خاوند د خپلې ښځې د حق خیال وساته او بیا بچي د دواړو د خپلو بچو لحاظ وساته، هېڅ به هم ني. خلاصه دا درونو که موږ د شریعت په دایره کې دننه ژوند تېر کړه قسم دی کې هېڅ مشکلات هم هېڅ مشکلات مني. خو بعضې وخت کې ښځه د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي نو د خاوند د حق خیال نه ساتي او بعضې وخت خاوند د شریعت د دایرې نه سر بار وباسي د ښځې حق نه ساتي. نو د نبي علیه السلام او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها محبت او زندگی مثالي وه. د پیغمبر علیه السلام خپل کور او خپل اوس چې دا کم ځای کې په مکه مکرمه کې اوس هم شته د صفا مروه نه چې سړی بهر وځي یو لوی میدان دی او ټټی دي، دا خلک ورته د ابوجهل ټټی وایي. په هغې چې سړی بهر وځي سورنګونه دي، هغې سورنګونو سره خوا کې یو سړک دی روډ شیب عامر سره خوا کې هلته کې یو مکتبه ده، د پاسې به مکتبه لیکلې ده او خوا کې اوس د زمزم ټوټی هم دي، خلک ترې ټپکې ډکوي، زمزم اوبې هلته ایستې دي. نو دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش مبارک کور. لیکن او د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور دا د مروه غونډی سره و. هلې چې د باب المروه نه بهر وځي نو دغه ځای کې د نیانو دوکانونه دي، اوس خو یې روان کړل پخوا وو، اوس یې لږ شاته جوړ کړي دي، د نیانو دوکانونه و. نو دغې نیانو دوکانونو سره خوا کې د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور و. نو حضرت خدیجې رضی الله عنها خپل ټول مال، ډېره مالداره ښځه وه، دا هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو او خپل کور هم پیغمبر علیه السلام ته وقف کو. نو نبی علیه السلام د خپل کور نه بیا را منتقل شوی دی او د خدیجې رضی الله عنها سره اوسېدلی دی. دومره بهترین ژوند د دواړو تېرېده چې نبی علیه السلام مبارک چې د خدیجه وفات شو که نه نو ګډه به یې لاله کړه یا چیلی یا ګډورې یا چیلوکې. نو د خدیجې رضی الله تعالی عنها چې کومې ښځې دوستانې وې نو هغې له به یې غوښه لېږله د هغې د مرګ نه پس، د هغې د مرګ نه پس به یې د هغې دوستانو ښځو له غوښه لېږله. نو بیبي عایشه وایي ما له پې غوسه راغله، بل له خو په بل غوسه ورځي که نه. وی ما به ورته وایي چې د الله رسوله په دنیا او ډېر زیات صفت به یې زما مخکې کو. نو یې چې د الله رسوله په دنیا کې بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ وه چې دا سره وښکي یې نیولي و، بله چې بوډۍ شي نو وښکي خامخا. حالانکې عایشه وایي ما لیدلې هم نه وه خدیجه، وی چې دا کوم وخت وفات کېده هغه وخت کې زه پیدا هم لا نه ومه، خو نبي علیه السلام مې ډېر صفت کول او ما له پې قار راغی. نو حضور پاک به وخندل چې انها کانت وکانت، عایشې هم دقه یوه ښځه وه په دنیا کې او هم دقه یوه ښځه وه. او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام راغی. ګوره چې اوس د پیغمبر خدمت کوي نو دا خو د الله د خوشحالېدو ذریعه ده. جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام وایي نبی علیه السلام ته چې خاص الله دې له راولېږلمه چې په خدیجې زما سلام ووایه. دا ډېر لوی منقبت دی او الله وایي چې زیری وله ورکه خدیجې له، زیری ورکه چې جنت کې الله دې یو محل جوړ کړی دی، داسې محل دی چې د یوې ملغلرې نه جوړ دی، نه پکې ټانکه شته او نه پکې پیوند شته، یوې ملغلرې نه مې وله محل تیار جوړ کړی دی او نه پکې شور و شغرب شته او نه پکې سړی شته دی. او نبی علیه السلام به فرمایل وی خدیجه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر هم ټول بچي دې نه پیدا و. بیبي فاطمه د دې لور ده، بیبي رقیه، ام کلثوم، زینب، دا څلورې لوڼه وې او درې زامن و، طاهر، طیب او څه قاسم. څوک دا طیب او طاهر د یو کس نوم، دوه زامن. یو بچی ابراهیم دا د ماریې قبطیې نه د پیغمبر بله بیبي و هغې نه پیدا و، باقي ټول بچي د هغې نه پیدا و. او غار حرا کې چې به کله نبي علیه السلام عبادت کو نو دی به ورپسې ستوان وړل،
غار حرا ته موږ نشو ختې، دومره ګران شی دی، موږ نشو ختې. اوچت غار دی او ختل سخت دي. دی به ورپسې اوبه خېجولې، دی به ستوان خېجول او خوراک به یې ورپسې وړو. نو 25 کاله عمر د نبي علیه السلام چې دا لومبۍ واده یې د بیبي خدیجې سره شوی دی او اولاد یې ټول پیدا دی. او ختم دی باقي د سیرت بیان دی انشاءالله آینده جمعه کې به بیان کوم. رب العالمین دې مونږ د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم روان کړي.